بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. انتهایی واجب الاحترام حضرات، زمونږ نننی ویډیو انتهایی زیات اهم دی او چې څومره ویډیوګانې مخکې شوې دي نو د ټولو نه به اهم او ضروري ویډیو هغه به نننی وي. اصل کې دغه ویډیو کې موږ د څلور خبرو وضاحت کوو او دا انتهایی اهم او ضروري دی، خصوصا د عوامو دپاره. نمبر 1 موږ به دغلته وضاحت کوو د کفر. نمبر 2 موږ به وضاحت کوو د شرک. نمبر 3 موږ به وضاحت کوو د بدعت. او نمبر 4 موږ به وضاحت کوو چې د علماء کرامو اختلاف ولې دی. علماء کرامو په خپل مابین کې اختلاف ولې دی او بیا د علماء کرام کې کم خلک خراغلي دي. نو اصل کې نن سبا هر یو انسان په غوسه کې راشي، یا د جهالت په وجه باندې یا د عناد او د بغض په بنیاد باندې بل مسلمان ته کافر وای. نو ان شاء الله موږ د دیو به هم بیا وضاحت کوو چې بل انسان ته کفر نسبت کول دا څنګه وي. البته اوس دومره وضاحت کوو چې دا کفر څه ته ویلی شي. نو اصل کې محترم کفر دی ته ویل شي چې هر هغه ضروری خبرې چې یو انسان باندې د هغې منل ضروری وي او په هغه باندې ایمان لرل ضروری وي او هغه خبرو څخه څوک انکار وکړي دغه سړی کافر کیږي. لکه مثال په طور باندې د الله رب العزت د توحید قائل کېدل دا په هر یو انسان باندې لازم دی. که څوک د توحید نه انکار کوي دغه سړی دا کافر کیږي. نمبر 2 چې کله مونږ وکتل چې آیا دغه فرښتو څخه څوک انکار وکي او دغه انسان هم کافر کیږي، یا د آسماني کتابونو نه څوک انکار وکي او نه یې مني دغه انسان کافر کیږي، یا د پیغمبرانو نه څوک انکار وکي دغه انسان کافر کیږي، یا که چېرته یو انسان د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم خبرو ته دروغ وایي او هغې ته دروغ نسبت کوي او هغه دروغ ګڼي دغه انسان کافر کیږي. او مونږ څنګه چل کوو په معمولی خبرو باندې مونږ یو انسان کفر ته رسو. نو دا زموږ سره د کفر معنا او مقصد شو چې کفر څه ته ویلی شي چې هر هغه ضروري خبرې چې هغې منل او هغې د منلو سره هغې باندې د ایمان لرلو سره یو انسان په دایرې د اسلام کې داخلیږي. اوس که هغه خبرو نه څوک انکار وکړي دغه کس دا کافر دی. دویم نمبر به راشو دغه شرک ته. شرک څه ته ویلی شي؟ شرک اصل کې دې ته ویلی شي چې د الله رب العزت سره په ذات کې او په صفاتو کې څوک شریک کول، دې ته شرک ویلی شي. لکه مثال په طور باندې د شرک ډیر زیات اقسام دي، لکه کتابونو ذکر کړی دی. لکه زه به تاسو ته یو څو قسمونه به زه تاسو د شرک ویم چې شرک اصل کې څه ته ویلی شي. دا شرک دا په څو قسمه وي. لکه مثال په طور باندې دلته به مونږ ولیکو لکه شرک فی الذات، صحیح شو. دویم نمبر شرک فی العلم بشي. نمبر 3 دغلته شرک فی السمع والبصر دا بشي. وس یو قسم بداشو، دویم بداشي او دریم بداشي. داسې د شرک ډیر قسمونه دي. یا دغه شان د شرک فی العبادات شو، عباداتو کې شرک. نو د دې اوس مطلب او مقصد څه دی؟ اول خدا دی چې د الله رب العزت سره څوک شریک کول، د الله په شان دی بل یو څوک بل چاته خدای ویل او بل څوک خپل رب ګڼل، دا د الله رب العزت سره شرک کول دی. لکه مثال په طور باندې بت پرست خلک چې کوم دی، بت پرست خلک هغه الله رب العزت سره په ذات کې شرک کوي. یا دغه شان دی بعض عیسایان چې کوم دی، بعضی عیسایان هغه د الله رب العزت سره عیسی علیه السلام ته هم خدای وای، یا دغه شانتی عزیر علیه السلام ته هم داسې الله سره په ذات کې څوک شریک کول. دا شرک فی الذات شو. دغلته شرک فی العلم څه مطلب دی؟
د شرک فی العلم مطلب دا دی چې الله رب العزت سره په دغه علم کې څوک شریک ګڼل. لکه مثال په تور باندې د یو بزرګ یا د یو ولی یا د یو پیغمبر د نبی او د رسول په باره کې دا خبرې کول چې دی د ټول کائناتو علم دی او دغه پیغمبر یا دغه ولی دی په هر څه باندې علم لري، دی د لري او د نږدې د هر خبر نه دی خبر دی، یا دی د دیوال نه شاته هم دی ته علم. مثال په تور باندې د کائنات د ذره علم دی ولی یا پیغمبر سره دی. داسې قسمه خبرې کول دا الله رب العزت سره شرک کول دی، دغه شرک فی العلم شو دا. وس که بعضی خلق په خپل جهالت یا په ناپوهی سره یا دغه شان دي د عناد او د ضد په بنیاد باندې حضور صلی الله علیه وسلم د پاره علم الغیب ثابتوي، دا خبره بالکل باطل دی، ځکه چې دغه علم الغیب دا د الله رب العزت صفت دی او د الله رب العزت خاصه ده. وس په دغه علم الغیب په دغه صفت کې یو پیغمبر یا یو ولی هغه شریک کول دا اصل کې د الله رب العزت سره شرک کول دی. دریم نمبر شرک فی السمع والبصر. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا چې یو انسان دا خبره وکي چې فلانی پیغمبر یا نبی یا یو بزرگ ولی هغه د لری او د نږدې خبرې اوریدلی شي. مطلب هغه د لری نه هم خبرې اوري، د نږدې نه هم اوري، هغه نږدې هم لیدلی شي، لری هم لیدلی شي، او هغه د کائناتو د هر خبرو نه هغه خبرېږي او اوري. یعنی د لری او د نږدې نه د اوریدو دغه صفت د یو ولی یا یو د پیغمبر د پاره منل دا هم الله رب العزت سره شرک دی. ها کله کله داسې وشي چې یو ولی یا یو بزرگ د لري خبرې هم اوري، خو هغه کرامتن وي چې الله رب العزت په حکم باندې اوري، هغه بذات خود نه اوري بلکې د الله حکم ورته متوجه شي. څلورم نمبر دا شرک فی العبادات. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې په عباداتو کې څوک د الله رب العزت سره شریک کول، لکه مثال په تور باندې یو چاته سجده کول، یا مثال په تور باندې بل څوک د عبادت لایق ګڼل، بل چاته معبود ویل، یا دغه شان دی مثال په تور باندې د چا د کور نه د بیت الله غوندې کې طواف کول، دا شرک فی العبادات دی. یا دغه شان دی د بعضې خلک هغې لاړ شي زیارتونو ته لاړ شي او هلته هغه کاڼې په ځان پسې اوراومږي، یا دغه شانتي هغه قبرونو ته سجدې کول، دا شرک فی العبادات دی. یعنی الله رب العزت سره په عباداتو کې شرک کول دا شرک دی. وس دغلته بل زموږ سره دی هغې ته بدعت ویلی شي. وس محترمو دغه بدعت څه مطلب دی؟ اصل کې بدعت دې ته ویلی شي چې هغه د هغې اصل د بدعت دا په شریعت اصل د بدعت دا په شریعت کې موجود نه وي. مطلب بدعت هر هغه کار چې هغې اصل په شریعت په دین اسلام او په قرآن او په حدیث کې ذکر نه وي او هغې هیڅ ثبوت نه وي په دین کې، او یو انسان یو کار وکړي هغه د دین حصه وګڼي او هغې اصل په دین کې موجود نه وي، دې ته بدعت ویلی شي. یا بل با الفاظ دیگر سره دا چې په دین کې یو نوی کار راوستل او هغه د دین حصه ګڼل، نو دا بدعت دی محترمو. لکه مثال په تور باندې د ماسپښین مونځ چې کوم دی هغې کې یو 2 رکعاته سنت د اضافي، لکه 2 رکعاته سنت اضافي د ځان نه کول او هغې ته د دین نوم ورکول او د دین حصه ګرځول، دا اصل کې بدعت دی. یا دغه شان دی بعضې ډېر خلک بدعاتو کې مبتلا وي. لکه مثال په تور باندې مثال به دا شي چې بعضې خلک د جمعې په شپه باندې مخصوص آیتونه د قرآن مجید تلاوت کوي، هغه په دې بنیاد کوي چې هغه سنت ګڼي او هغه سنت نه وي. لکه مثال په تور باندې د جمعرات په شپه باندې راغونډېدل او دغه شان دی هیئت اجتماعي سره یو مخصوص ځای د قرآن مجید تلاوت کول او دا ضروري ګڼل او دا د دین حصه ګڼل چې دا خامخا کول دی، او که څوک ونه کړي نو ګناهګاریږي. داسې قسمه خبرې کول دې ته بدعت ویلی شي. صحیح ده؟
وس دغلته براشو اصل برحال دې ته بدعت ویلی شي. وس براشو دغلته چې د علما کرامو په خپل مابین کې اختلاف ولیدي. تاسو وپېژندل چې دا شرک څه ته ویلی شي. شرک دې ته چې الله سره څوک په ذات او په صفاتو کې څوک شریک کول. بدعت څه ته ویلی شي چې هغه کار چې هغه دین کې نه وي او ته هغه دین ګڼي او هغې ته دین نوم ورکوي، دا بدعت دی. په دین کې یو نوي کار ایجاد کول دې ته بدعت ویلی شي. یا داسې ووایه چې هغه کار چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغې ضرورت یا د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د تابعین د صحابه کرامو زمانه کې د تابعین او د تبع تابعین په زمانه کې د هغه کار امکان یا ضرورت وو، هغې باوجود هم هغه کار ونه کړی شي او ونه شي او نن هغه کار څوک وکړي چې هغې دین کې څه ثبوت نه وي، نو دا بدعت دی. نو اصل کې وس براشو د علما کرامو په خپل مابین کې اختلافات ولیدي. د دې مین بنیادی وجه دا ده چې بعض خلک هغه ناپوهي یا د کمعقلي یا د غیر کفار یا د یهودو د خوشحالولو دپاره خپل مسلمانانو باندې کله د کفر فتوا ولګوي، کله د مشرک کېدو فتوا ولګوي او کله د بدعتي فتوا ولګوي. بهرحال مزید وضاحت به مونږ کوو چې یو انسان کفر وکړي دا خو ظاهره خبره ده چې هغه همیشه جهنم کې وي. او بیا د شرک په باره کې دا راځي چې یو انسان شرک وکړي الله هر څه به معاف کوي لیکن شرک نه معاف کوي. او دغه بدعتي کوونکي انسان په باره کې راځي چې دا د جهنميانو سپي به وي، یعنی دا د جهنم سپي دي د بدعتیانو په باره کې. نو وس بعضې قمقل او نادان خلک چې هغوی ته پنجپریان ویلی شي، هغه جدید معتزله دي. هغه اصل کې د بدعت په دغه معنا او په مقصد باندې نه پوهیږي. نو وس به دغلته مونږ راشو بدعت ته. وس دا بدعت دی محترمو. اصل کې دغه پنجپریان چې کله دیو خبرې کوي نو دی په هر یو مسلمان باندې د مشرک کېدو او د بدعتي کېدو فتوا لګي. دا ډېر غلط عادت راغلی دی. اصل کې ګورئ، یو انسان چې کله د الله سره په ذات او په صفات کې څوک شریک کوي هغه مشرک دی، دا موږ هم منو. خو یو انسان چې دغه اعمالونه او دغه عقایدونه پاک وي چې هغه نه الله سره څوک په ذات کې شریک کوي او نه په صفاتو کې شریک کوي، دغه انسان باندې د مشرک د شرک دغه فتوا لګول چې د انسان مشرک دی، دا خبرې مونږ خلاف راغلی یو. چې کله پنجپریان چاته غوسه شي، چا سره بغض حسد وي یا چا سره هغې طبیعت نه لګي، بس هغې ته مشرک وایي. چې کله هغې مشرک ورته وایي مونږ هغې مخنیوی وکړو چې دا کار مو غلط دی، بیا هغې سره زمونږ اختلاف جوړ شي. اصل ځای د علما کرامو اختلاف دلته نه جوړ شي. بیا وضاحت کوو چې دا پنجپریان څوک دي. دوی اصل کې عالمان نه دي، دوی د دین اسلام خادمان نه دي، بلکې دوی د دین اسلام په جامه کې په دین باندې رد کوي او خلک د توحید د دایرې نه دیو بهر کوي. ان شاء الله دویم کلیپ کې هغې وضاحت هم کوم. وس به راشو محترمو دغه بدعت ته چې آیا هر یو بدعت به سړی جهنم ته رسوي که نه؟ نه محترمو، هر یو بدعت هغه سړی جهنم ته نه رسوي، بلکې بدعت کې بعض بدعت حسنه وي، بعض سیئه وي. لکه مثال په طور باندې یو بدعت داسې وي چې هغې اصل په شریعت کې موجود نه وي او یو انسان هغه وکړي، د هغه بدعت په وجه باندې انسان ډایرک ورسي جهنم ته لاړ شي. دغه انسان مونږ هم منو چې په دین کې نوی کار کول دې سره انسان جهنم ته رسي. لیکن دغه پنجپریان قمقلان او بعض ناپوها یا ضدبازي په وجه باندې یا دغه شان دي د خپل جهالت او د بغض او د عناد په وجه باندې هر یو کار ته بدعت وایي، خو دوی بدعت نه پیژني. اصل کې محترمو دا خبره چې کله پنجپریان واورو نو انشاءالله هغوی باندې به سرونه وګرځي چې دا پکې لا څنګه چل دی. اصل کې محترمو زمونږ بعض ملګري دي هم خفګان اظهار نه کوي او نه دی بې ځایه ځان نه مفتیان جوړ کړي او نه محققین او علامة الدهر دي ځان نه جوړ کړي او په هر چا فتوا لګوي. اصل کې بدعت نه تاسو خبر نه یې چې بعض بدعت ګورئ، بعض بدعت هغه حرام وي، هغې کول چورلټ حرام وي. بعض بدعت داسې وي چې هغې کول مکروه وي. صحیح ده. بیا مکروه هم خپل اقسام وي، مکروه تحریمي وي او بل مکروه تنزیهي. نو دغه شان د بعض بدعت هغه حرام وي، بعض بدعت مکروه وي او بعض بدعت داسې وي محترمو چې هغه واجب وي. یعنی دغه بدعت کول په یو انسان په یو مسلمان باندې واجب وي، دا بدعت وي لیکن دې ته په اجر ملاویږي او دې په جنت ته ځي. بیا بل بدعت دغلته به راشي چې دا بل بدعت به داسې وي، بعض بدعت چې هغه به مستحب وي.
صحیح ده. او بل بدعت به داسې وي چې هغه بدعت یو حرام شو، یو بدعت به حرام وي، یو به مکروه وي، یو به واجب وي، او یو به دغه شانتي ډیر قسمونه د بدعات راغلي دي. نو یو به بدعت به ناجایز وي صحیح، او بل بدعت چې کوم دی دغه بدعت دا به جایز، یعنی دغه بدعت دا به جایز راغلی وي. نو د مطلب دا چې کله کله دغه بدعت دا حرام وي، کله کله دغه بدعت دا ناجایز وي، کله کله دغه بدعت دا جایز وي، او کله کله دغه بدعت دا واجب وي، او کله کله دغه بدعت دا حلال، کله کله دا بدعت دا حلال وي، او کله کله دا بدعت چې کوم دی دا مستحب وي، او کله کله دا بدعت دا په یو انسان باندې واجب وي. نو چې کله یو انسان هر هغه بدعت وکي چې هغه بدعت سیئه، هر هغه بدعت وکي چې هغه په وجه هغه اصل په دین اسلام کې موجود نه وي، او دغه انسان د یو نوې کار د دین کې ایجاد کی او هغه بدعاتو کې مبتلا وي او د دین حصہ غني، دغه انسان به جهنم ته رسي. نو دغه کس ته بدعتي ویل دا صحیح دي. لیکن اوس هغه انسان لکه زمونږ اکابرین علماء دیوبند هغه علوم او هغه په هر څه باندې پوهیدل، نو هغه چې کله دغه بدعت مثال په تور باندې یو انسان بدعت کوي خو دا بدعت واجبه کوي، یا یو انسان بدعت کوي خو دغه بدعت مستحبه کوي، یا یو انسان بدعت کوي او دغه بدعت جایز کوي، نو د دې په وجه باندې هغه خلکو باندې د بدعتي او د کفر او د شرک او د جهنمی فتوا لګول دا سراسر ظلم دی. اصل کې دغه پنځپریانو ته زما چیلنج دی چې ما چې کوم دغه دا بیان کړل چې بدعت هغه بدعت چې هغه سره سره جهنم ته رسي، بل بدعت هغه داوي چې هغه واجب جائز مستحب راغلي دي، دغه بدعات په وجه باندې یو چاته مشرک ویل دا ناجایز راغلی دی. نو زما د ټولو خبرو نچوړ او خلاصه دا ده، د ټولو خبرو نچوړ او خلاصه کفر هغې ته وایي مثال په طور باندې چې یو انسان د الله رب العزت نه انکار وکړي دا کفر دی. شرک دې ته وایي چې الله سره څوک شریک کول په ذات او په صفاتو کې دا شرک دی. ذات کې الله سره بت پرستی بت هم منل، یا دغه شان دی آتش پرست شو هغې اور عبادت هم کوي، دغه شان دی څوک چې الله سره شریک کول دا شرک دی. بل بدعت چې په دین کې یو نوی کار راایستل چې هغه اصل په شریعت او په دین او په اسلام او په قرآن او په حدیث کې موجود نوی راغلی، دې ته بدعت ویلی شي. بل د علما کرامو په خپل مابین کې اختلافات ولیدي، د دې اصل بنیادی وجه څه ده؟ دا ډیر اهم او ډیر خوندوره خبره ده او دا ډیر بهترین موضوع راغلی دی. ان شاء الله په دې باندې به دویم کلیپ اپلوډ کوم چې د علما کرامو په خپل مابین کې اصل اختلاف ولی دی او دی کې بیا څوک په حق دی. ان شاء الله د دې وضاحت به بیا بل کلیپ کې ان شاء الله تاسو سره شیر کوم. خو دغه پنځپریانو ته مونږ وایو چې هر چا باندې د کفر او د شرک او د بدعت کېدو دغه فتوی ملګوي، دا ښه کار نه دی. بلکې دغه پنځپریان ګوري تاسو یو بل خبره زه تاسو ته وضاحت وکم، دوی هر ځای کې دغه چغه وهي، دغه پنځپریان د توحید چغه وهي. وسکه بالفرض دغه پنځپریان د توحید چغه لګي، نو دوی ته خو په کار ده چې دوی عام مسلمانان دغه توحید طرف ته رابوبلي، ځکه توحید ښه کار دی، توحید دا ښه بهترین عمل دی. او دا الله رب العزت چې کله یو انسان چې کله مسلمانیږي ایمان راوړي، نو هغې دپاره د ټولو نه اول توحید منل لازمي دی. نو چې کله پنځپریان که بالفرض په خپله دغه توحید منی او دوی په خپل دغه توحید خوښوي، نو دوی به داسې کول چې دغه خلک به هم توحید طرف ته رابلل. اصل کې دوی توحید نه خوښوي او نه په خپل منی، ځکه چې دوی عام یو مسلمان به وي هغه ته به مشرک وایي، د دایره اسلام نه به خارجوي. اوس چې یو انسان د توحید قائل راغلی دی او ته ورته کافر وای، نو ته خو د توحید نه د توحید دغه دایرې نه دغه خلک بهر راوباسي، نو ستا توحید څنګه خوښ دی؟ اوس مونږ توحید هم خوښو، سنت هم خوښو، زمونږ کوشش دا وي چې دغه غیر مسلم خلک دی توحید طرف ته راشي او دا مسلمانان په سنت او عمل وکړي. که یو انسان داسې توحید نه خبر نه وي مونږ هغه خبر کو، سنت نه خبر نه وي مونږ هغه سنت نه خبر کو، او دغه ظالمان دغه توحید د داهرې نه دغه خلک بهر کوي. په کار ده چې دا مسلمانان خو خود به خود په دغه توحید کې مبتلا وي، لیکن دغه غیر مسلم دغه توحید طرف ته راوبلی، دا اصل خدمت دی. نه کې دغه ظالمان پنځپریان دغه مسلمانان هم د مسلمانیت نه وباسي او هغې باندې د کفر او د شرک فتوی لګوي، نو دا خبره غلط راغلی دی.
او بیا بل خبره ده چې ما تاسو ته چې دغه شرک نه دی دا متعدد اقسام لري دې کې یو قسم دی شرک فی الحکم شرک فی الحکم دا هم د شرک یو قسم دی او زه به ان شاء الله دلایل سره ثابتوم یو دوه خبري چې دغه پنځپریان دی په خپل بدعتیان دی او په بدعت کې مبتلا دي دا به زه ثابتوم زما چیلنج وي څوک دی زما جواب وکي بیا دیم نمبر دا به هم زه دلایل سره ثابتوم وس د څوک دا ګمان ونه کی چې مونږ خلکو باندې د شرک فتوی مونږ شرک فتوی نه لګو لیکن مونږ خلکو د حقیقت ښکار کوو مثال په تور باندې د شرک یو قسم دی چې هغه ته ویل شي شرک یو قسم دی چې هغه ته ویل شي شرک فی الحکم شرک فی الحکم د محترمو نو دغه پنځپریان دا به ز دلایل سره ثابتوم چې دغه مماتی چتروټی جدید معتزلی پتری دغه خلک دیو مبتلا دي دیو اصل کې مبتلا دي محترمو پس شي کې په شرک کې او دیو په کم شرک کې مبتلا دي دیو اصل کې شرک فی الحکم د شرک فی الحکم کې ټول نسل په مماتیت مبتلا دي او ټول پنځپریان په دغه شرک فی الحکم کې مبتلا راغلي دي د دې مطلب څه دی اصل کې ګورئ د الله رب العزت حکم چې څنګه منل لازمی او ضروری وي هم دارنګي چې د الله رب العزت هر حکم قبلول او هغه ته لبیک ویل صحیح دا لازم وي په انسان باندې هم دارنګي د الله د ذات نه علاوه د بلچا دغه شان دي حکمونه منل او لبیک ورته ویل او د یو انسان هر قول او هر یو فعل باندې عمل کول بالکلی طور باندې او د هغه مکمل د هغه بالکلی طور باندې هغه خبره داسې منل لکه څنګه چې د الله رب العزت حکم منلی شي څنګه مسلمانان د الله حکم مني او کافران د خپل مشرانو حکم مني نو اصل کې دغه مسلمانان د الله حکم مني د توحید باندې دي دغه کافران د خپل مشرانو حکم مني هغه په شرک مبتلا دي الله رب العزت سره شرک کوي هم دارنګي دغه جاهلان پنځپریان دیو په شرک فی حکم کې مبتلا راغلي دي د دې مطلب څه دی یو مماتی بوي مماتی بدسي وي چې عقل نه بخالي وي علم نه بخالي وي او دی په بل مسلمان باندې فتوا د شرک لګي په مسلمان باندې یا دغه انسان بدعتي فتوا لګي په بل یو انسان باندې وس آیا دغه فتوا لګولو سره څوک په خپل مشرک ګرځي او کنه اصل کې مین خبره دا ده چې دغه پنځپریان لدی وجنه مشرکان دي چې دیو ته د دې استادان او د دیو مشران او د دیو کم انساني شکل کې کم بوتان چې دي هغه ورته حکم وکي چې فلان کې مثال په تور باندې دیوبندي په دیوبندیانو ته تاسو څه وایي مشرک وایي دیوبندیانو ته تاسو مشرک وایي نو دغه ظالم دغه پنځپری طالبان چې کوم شرک چې مبتلا دي تحقیق هم نه کوي دلیل ته هم نه ګوري ډایرک راولګي او بس یو دیوبندي مولا چې چرته ویني هغه باندې ډایرک فتوا د څه شي لګي د شرک او د بدعت کېدلو وس ګوري دی بغیر د تحقیق نه څنګه چې الله رب العزت مونږ ته وایي چې اقیم الصلات مونږ مسکو واتو زکات مونږ زکات ورکو دغه شان دی مونږ حج ادا کو یا دغه شان دی مونږ روزې نیسو صحیح اول د الله حکم دی هم دارنګ کله چې مماتی چتروټی پنځپری ته هغه مشر حکم وکي چې فلان کې کس ته مشرک وای دیوبندیان مشرکان دي بس دی ډایرک ورته لبیک وای او هغه حکم په بنیاد باندې بل مسلمان ته دی مشرک وای بل مسلمان ته کافر وای نو دی د خپل د مشر دغه حکم منلو کې په خپل په شرک کې مبتلا شوی دی نو اصل کې دا د پنځپریانو حقیقت دی ان شاء الله دا هم ز ثابتوم چې دا پنځپریان دی په خپل هم بدعتيان دي او په خپل هم په بدعاتو کې مبتلا راغلي دي نو چې کله دی بل مسلمان ته ګوت نیسی نو باید چې خپل ځان ته هم له سوچ وکړي شي بیا د پنځپریانو حقیقت دا به ان شاء الله ز وضاحت کوم بیا بل کلیپ کې به ان شاء الله سلورم دا کلیپ ډیر زیات اوږد شي نو په دې وجه باندې مونږ د هغه بل مسلې مونږ وضاحت نکو هغه مسله څه ده چې د علما کرامو خپل مابین کې اختلاف ولیدي اختلافات د علما کرام خپل مابین کې اصل من بنیاد څه شي د علما کرامو په خپل مابین کې اختلافات ولیدي دا اصل کې داسې چل دی
دا دایره اسلام شو. دینه بهر دا خلک دا ټول کافران شو. اوس دی کې دنه چې کوم خلک دی دا ټول مسلمانان دي او مؤمنان دي، دا دایره اسلام نه دنه. اوس بعضې خلک داسې دي چې هغوی کافران دي لیکن اسلامي لباس کې دایره د اسلام ته دنه شوي دي او بیا دغه مسلمانانو باندې د شرک او د کفر فتوی لګوي. هغوی په وجه باندې خپل مابین کې دغه مسلمانانو خپل مابین کې اختلافات راغلي دي. صحیح ده. بیا یو بل خوندوره خبره بل کلیپ کې تاسو ته وضاحت وکم چې آیا دغه کم غیر مسلم خلک چې دي، دغه کافران چې دي، یهودیان چې دی خو د دایره د اسلام نه بهر دی. دا دایره د اسلام دی، دی کې دنه مسلمانان دي او بهر ټول کافران دي او دغه باطل خلک دي. صحیح ده. نو دغه دایره د اسلام ته دنه شوی څنګه دی؟ ځکه چې دایره اسلام ته دنه کېدل دا انتهایی زیات مشکل دی. مثال په تور باندې یو محل دی، نو دغه محل ته د دې غیر چاپیره دغلته سپایان ناست دي او دوی دغه محل حفاظت کوي او دا دیوارونه انتهایی زیات اوچت دي چې څوک ور باندې خطې هم نشي. بیا د دې په هر یو گیټ باندې لا تعداد فوج ډیوټیانی کوي او څوک دنه پرېخستو ته نه پرېږدي. ها البته څه خلک دي محل ته دنه راتلی شي. هغه کوم خلک وي؟ هغه خلک وي چې مثال په طور باندې هغې سره دغه محل خپل یو کارډ وي، هغه کارډ یا هغه کارډ شو یا دغه شان د خپل یو کوډ شو، هغه چې چا سره موجود راغلی وي هغه انسان دغه محل ته دنه راتلی شي. نو دینه بغیر څوک دغه محل ته دنه نشي راتللی. مثال په طور باندې چا سره دنیا کې دغه کارډ نه وي هغه د محل ته دنه نشي راتلی. صحیح ده. همدارنګه چې څومره سخت دغه دی چې یو محل باندې چې څومره سپایان ډیوټي کوي، دینه سخت دغه اسلام دایره ته دنه کېدل په کفري جامه کې دا دینه سخت دی. لیکن بیا هم افسوس څه خلک دغه اسلام دایره ته دنه شوي دي او مسلمانانو په مابین کې اختلافات پیدا کړي دي. نو دا څنګه وردن نشو او دوی ته اجازت چا ورکو او دوی کم داسې حربه استعمال کړله چې هغوی د اسلام دایرې ته دننه شوله اسلامي لباس کې او بیا هغوی په مسلمانانو کې دغه فرقواریت دغه درس خور کو او مسلمانانو کې دغه جنگونه پیدا کړل او مسلمانانو د خپل مابین کې د نفرت او د لړکېدو دغه انتشار جوړ کو. ان شاء الله د دې وضاحت به بیا کوو ان شاء الله. الله رب العزت دې موږ ته حقیقي معنو کې د دین اسلام خدمت کولو توفیق راکړي او دغه باطل خلکونه د الله رب العزت ټول مسلمانان وساتي او د دې د مکر او د فریب او د هر قسمه چال چلن نه الله رب العزت دې ټول مسلمانان محفوظ کړي او الله رب العزت دې دغه باطل خلکو ته هم هدایت وکړي او که چېرته هدایت په نصیب کې نه وي الله رب العزت دیو په دنیا کې د عبرت نشان وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.